یو ځوان داسې مو چې مجدد رسول الله فرمایي دنیا کې پیدا کېږي مجدد په هر سلو کالو کې یو وي هغه ځوان چې زموږ ستاسو په دې صدۍ کې تیر شو بل لا تر اوسه راغلی نه دی یو مجدد به بل هم راځي هغه امام مهدي دی څوک دی جواب راکړئ څوک دی دا یاد وساتئ ښه مهدي په نامه هم ډېر خلک راوتلي او ډېر به راوځي هم نه غولئ د ملایانو په نوم خار څو راوتلي خلک غولئ د مهدي په نوم هم خلک راوتلي دي مخکې او یو ډله اوس هره قندهار کې پیدا شوې مهدي ډله دروغ وایي پکې رملی دا د انګریزانو کارونه دي کم کار چې د دې په ضد وي د هغې په ضد یوه ډله پیدا کوي تر څو چې دا مخکې ډله وروستنۍ ډله چې څوک راځي او وروستنی سړی چې څوک راځي چې د هغې پیروان بیا ورک کړي پکې رملی امام مهدي به راځي خو دا د 15مې صدۍ مجدد دی څومې صدۍ جواب راکړي 15مې صدۍ مجدد دی هغه به راځي نو چې هغه راشي د هغې نه بل مجدد بیا نه راځي بیا به د قیامت ورځ راځي بنا به هر تقدیر هر صدۍ کې رسول الله فرمایي یو مجدد وي هغه دین ژوندی کې مجدد څه ته وایي مجدد دې ته وایي چې د رسول الله کوم سنت خلکو وژلي وي کم سنت خلقو وژلي وي هغه مړه وي خپو لاندې شوي وي هغې ته څوک سنت نه وایي بدعاتو ته سنت وایي نو مجدد چې کله راشي هغه مړه سنت د خپل کشف او کرامت او د علم او د تقوا په وجه باندې هغه په ځان عملي کې بیا په خپلو ټولو مریدانو او مخلصانو باندې عملي کې دې ته وایي مجدده د 10مې صدۍ مجدد امام رباني و بیا ورپسې همداسې راځه د 14مې صدۍ مجدده که تاسو نوم سره اشنای اوس خو ما تاسو ته وایي فتنې زیاتې دي بې مذهبه خلک زیات شوي دي خلک نیکان خلکو ته بد معرفي کوي څه شی معرفي کوي بد معرفي کوي چې د خلکو عقاید خراب کړي دا ښه وضاحت سره یاد وساتئ هغه زموږ مرشد او زموږ پیر هغې ته وایي امام خراساني رحمت الله تعالی علیه او څوک ورته وایي پیر ارچي خراساني ورته وایي دا ارچي اصلي دي کوټ نه و او اوسېدلی ارچي کې وه بیا یې هجرت وکړه د داود خان وخت کې پاکستان کې اوسېده پیر صداق کې او بیا د هغې نه بعد باړې ته راغی د باړې پیر صاحب په نامه باندې مشهور و دا یاد وساتئ پرون یو چا ما ته څه ویل وایي پوهېږئ که نه چا ته دا موبایلونه نه دي دا د انګرېز د شیطاني شی که نه په دې باندې اوس خلک نیکان بدنام کوي وایي چا سره موبایل و هغې کې څوک صوفیان به جذب شوي دي وایي یو بل ته ښیږي دا ګوره وایي صوفیان اولیا ګډېږي څوک ذاکرین ګډېږي دا ګډېدل تاله مبارک شه د خلقو ته مبارک شه د اولیاو او خوځېدلو ته هغې ته ګډېدل مه وایي بې ایمان به شئ څه به شئ بې ایمان به شئ ایمان نه به خلاص شئ د اولیاو ځان ته حال وي د ګډېدلو خلقو ځان ته حالت وي تاسې ګډېدلو جذب نه پېژنئ تاسې وجد نه پېژنئ تاسو د خدای تعالی په مینه کې مسېدل نه پېژنئ دا څنګه ایمان دی دا څنګه اسلام دی دا څنګه شریعت دی دا څنګه دین دی دا څنګه مذهب دی دا څنګه کلمه دی چې تاسو وایي پوه ډم ولی نه پېژنئ د ډم صفت او د ولی صفت نه پېژنئ دا هم د انګریزانو یو دسیسه دی موبایل یې روغ کړه او بیا د اولیاو هغه حالاتو ته اوس خو کمپیوټر راوتلی دی دا تاسو ناس خل ما ته کښېنئ چې زه په کمپیوټر نه پوهېږم که تاسو ټول ونه ګډېدلی خدای ناخواسته بیا ما ته سړی مه وایي زه به تاسو ته یو ډله د ملایانو وښیم درګر ګډېږي دا خل جوړئ یو او دویم زه به تاسو ته یو ډله د مجاهدینو وښیم خلک یې ګډئ په دې کمپیوټر کې نو هغه به هم ګډېږي زه به تاسو ته یو ډله د باچاهانو وښیم ټول باچاهان ګډېږي زه به تاسو ته یو ډله د وزیرانو وښیم هغه هم ګډېږي دا خو کاکا روا خلک د سپي پکې رو تاسې دا نه دي لیدلي رښتیا وایي قسم سره ووایي تاسو دا نه دي لیدلي خر سړي نه جوړوي سپی جوړوي خنزیر جوړوي تاسو نه دي لیدلي ولې ځان ایمان نه خلاصوي خلاصه خبره داري د اولیاو حالاتو پسې به ډېر بد نه وایي که اولیاء په ظاهري صورت کې تاسو دا په د جذب په حالت کې هغه د ګډا حالت هم تاسو ته معلوم صورت دی ګډا دې ته ګډا نه وایي دا پیتاوی الحاوی پیتاوی جلالین سویتی لیکلی دی دا د رسول الله پر مخ کې صحابه کرام تاو شوي دي نو هغې ته هم ګډا وایي جعفر صاحب تاو شوی دی تیار ورته وایي سلمان فارسي تاو شوی دی علي کرم الله وجهه تاو شوی دی او داسې رنګه یو بل صحابي دی ما نه نوم له یاده وته دا پیتاوی لیکلي حاوی پیتاوی لیکلي نورو پیتاوو لیکلي
وی دا چې دا د صوفیانو د رقص دپاره اصل دی رسول الله د هغې نه انکار نه دی کړی رسول الله هغې ته ګډېدل نه دی ویلي یو خپه باندې علي صاحب د رسول الله مخکې تاو شوی دی په یو خپه باندې جعفر صاحب تاو شوی دی په یو خپه باندې سلمان فارسي تاو شوی دی د رسول الله پر مخ کې ښه په زوره تاو شوی دی صورت یې د ګډاو حقیقت کې دا ګډا نه وه صورت یې د ګډاو حقیقت کې ګډا نه وه دا د الله په مینه کې تاو شوی د رسول الله په محبت کې تاو شوی دی یو د ښځې په ګډا محبت کې تاوېدل دي یو د پیسو په محبت کې تاوېدل دي شیطاني جذب ورته وایي یو رحماني جذب ورته وایي دا وپېژنئ ځان له وده خل مه جوړوئ مسلمانان یې اخر ایمان هم راوړی دی آخرت تمه لرئ د اولیاو حالت او د هغو حالت وپېژنئ آخرنۍ خبره مې دا کوله زمونږ پیر داسې سړی و ما ولې امام صاحب وایي اوبه مستعمل دا نجسې دي ولې هغه کشف کې لیدل چې دې کې نجاست دی ځکه ورته نجس ویلي او بیا ورته مکروه ویلي اخر کې ورته پاکې ویلي بیا یې سوال وکړه خدایه دا کشف ما نه واخلي ځکه ټول خلک ما ته رسوا کړه نو امام صاحب نه چې کله څه شی لاړه دا کشف لاړه بیا امام صاحب دې ته پاکې ویلي هغه قول په دې بنا ده چې امام صاحب پکې نجاست کته ځکه ورته نجس ویلي پکې نه او مکروه قول یې بیا پرې وکړه اخر کې پاک قول پرې وکړه زمن پیر صاحب مبارک چې وه هغې به اوداسه وخت کې یو اوږده پلاستیکي چپن جوړه کړې وه کله چې به یې اودس کوه او داسې نه وي چې امام صاحب په دې قول عمل ونه شي د رسول الله په قول خو څه کوي د امام صاحب په دې قول عمل ونه شي امام صاحب دې اوبو ته نجسه ورسره کې ویلی نو هغې به ټول ځان پټو چې دا مستعمل اوبه زمستاس کې زما په جامو پرې نه وځي او بیا دې سره زه مونځ ونه کړم دې ته تقوا وایي څه شی وایي دې ته تقوا وایي بعضې خلکو خولې دومره دي وایي باړې پیر صاحب داسې و باړې پیر صاحب وپېژنې زه به یې تاسو ته معرفي کړم انشاءالله یو ورځ مکمل تاریخ به یې تاسو ته وایم ښه 2-3 کاله چې چا سره دې کړي هغې ښه په تاریخ پوهېږي کمپیوټرونو موبایلو باندې څوک د چا په تاریخ پوهېږي نه ښه ما ښه وپېژنئ زه د پیر صاحب مرید یم امام صاحب مذهبي یم د رسول الله امتي یم او د حضرت ابراهیم خلیل الله څه شی یم ملتي یم او تاسې یم اس دی او که څوک په دې کې څه شک پک لري نو بیا دا ګزو دا میدان وایي دا پول را پټئ چا ویل 100 ګزه خیز وهم هغه ورته وایي ګزم شته پټی شته خیز به سره ووهو ملا ته شک وي امیر ته شک وي من ښه په نره ذکر کوو ښه په نره پوه ځای جذب راځي ښه په نره زموږ ټول کارونه دي د ټول دنیا ملایانو د چیلنج دی پوه ځای موږ باندې جذب راځي پوه ځای دا پټې خبرې خو نه خلاصه خبره دا دی دا عمل و کله چې مبارک صاحب وفات کېده د 40 لکه سرو زرو سره زر یې اخیستو 40 لکو سره زر یې اخیستو موږ په دې دوره کې لسګونې او شلګونې ګرځو بیا پر دې خلکو احسان کوو 40 لکه سره زر یې اخیستې وه او هغه بیا جدا کړي وه وایي ما پسې به هغه اصلي پیسې په پیډیا کوئ 40 لکو سره زر یې فقهاو علماو محدثینو ته په پیډیا کې ورکړه دې ته وایي عمل په دین باندې دا یې د مرګ خبره وه خو د قرباني خبره دا وه 100 دانې مالونه مبارک صاحب اخیستو زموږ پیر صاحب یو کال قرباني کې وایي رسول الله 100 وخانه 100 مالونه حلال کړي دي نو زم 100 مالونه د رسول الله یو سنت دی چې دا پاتې نه شي یو کال مبارک صاحب 100 دانې وخان او وایم 100 دانې مالونه قرباني کې حلال کړي وه تقریبا 15 په خپل لاس حلال کړه سپین ږیره باقي بیا بل چاته اجازه وکړه 100 مالونه حلال کړه